باب الحدث فی الصلاة. دی باب کې مصنف رحمت الله علیه د منځه ولا بې اودسه کېدلې خبرې ښایي. منځه کې سړی بې اودسه شي څه طریقه ده؟ استخلاف به څنګه کوي؟ همداسې ته کوم ټیم کې بې اودسه شي بیا مونځ یې ختم شو پوره شو، کوم ټیم کې به دا بې بنا کوي منځه باندې اودسه دپاره وځي. دا ټولې مسلې اوس په دې باب کې تاسو ته خیال غواړي. قال مخته حضرت مصنف سے فرمایي چې ومن سبقه الحدث فی الصلاة، که یو سړي ته په منځه کې بې اودسۍ پېښه شوله، بې اودسه شولو، ان صرف منځه نه دې تاو شي، فإن کان اماما، که د سړی چې بې اودسي ورته پېښه شوي و امام و، نه استخلف بل کس دې ځان ته خلیفه جوړ کړي، یعنې د جماعتن او د ځای د منځه نه وتلې نه مخکې ځان ته دې څه جوړ کړي؟ خلیفه جوړ کړي. او منځه نه شي دا تویږي، دا په دې طریقې سره تویږي چې اراده به یې څه شي چې زه د مونځ بیا دوباره بنا کومه، هلته کې به ټیم نه تېري چې څنګه بیا اودسه شو که نه، بیا به ورکې ودرېږي نه چې سوچونه شروع کړي، بیا دې مونځ خرابېږي. هلته چې کله بیا لاړ شي وتوضا اودس دې وکړي وبانا، کم ځای پورې چې مونځ صحیح هغې ځای نه دې مخته شروع کړي، دې ویل شي بنا کول. که به دې د کوم خلیفه ده که مونځ یې ونه ختم کړی خو بس ختم دي، که نه یې ختم کړی نو هغه ځای باندې بیا ودرېږي، که نه ورسته نه پسې ودرېدلی شي. والقیاس د قیاس تقاضا خو ده که نه، حدیث خو بېله خبره قیاس او د عقل تقاضا ده چې سړي ته بې اودسۍ پېښه شي سره نه دې مونځ وکړي، ان یستقبل ان یستأنف، سره نه دې مونځ وکړي. وهو قول الشافعي رحم الله، امام شافعي صاحب هم داسې خبره کړې ده، لأن الحدث ینافیها، چې د حدث دا د مونځ خلاف شی دی که نه، منافي دی او لازم پاتې کوي هغه چې د طهارت دی. والمشي والانحراف یفسدانها، او بیا د منځه کې دا سړی بیا ځي که نه هلته قبلې نه به دا انحراف راځي، همداسې ته تلل به کې منځه کې نه، دا دواړه شیان خو مونځ خرابوي فسدوي. نو فشبه الحدث العمد، نه دا حدث بلا عمد داسې وایي چې حدث عمد سره مشابه، څوک بیا اودسه کې ځان په زور هغه بیا مونځ ماتېږي. خو د مونږ شک و قیاس په ځای باندې حدیث باندې عمل کول نه. قوله علیه السلام من قاء، که یو سړي ته الټی راغله، او رعف یا پوزې نه نکسیر را مات شو، او عمد فی صلات، یا په منځ کې وله مزي ووتله، فلینصرف، د مونځ نه دې تاو شي، ولیتوضأ، اودس دې وکړي، ولیبني علی صلاته، او مونځ باندې دې بنا وکړي. دا امر اباحت وجوب دپاره نه دی، اباحت دپاره دی. ما لم یتکلم، څو پورې خبرې نه کړي، که خبرې وکړي بیا مونځ یې ماتېږي. همداسې ته وقال علیه السلام، پیغمبر اسلام د ویلي دي اذا صلی احدکم، که تاسو کې څه کس لګي مونځ یې کوو که نه، فقاء دې ټیم کې الټی وله ورغلو، همداسې ته او رعف یې چې وشول، پوزې نه وینه راونه شوه، فلیضع یده علی فمه، په خولې باندې دې لاس کېږدي، لکه دې معنی دا شو چې د پوزې باندې خلک وایي چې دې نکسیر مات شوی دی. وليقدم من لم يسبق بشيء، او هغه مقتدي دې مخته کي که نه، وليقدم مخکې دې کې د افضلیت خبره ښایي چې من لم يسبق بشيء، چې هغه نه مونځ تېر شوی نه وي، یعنې مدرک وي، ښه که نه، داسې مقتدي دې مخته کي. ځکه خو مخکې نه موجود یا تر څه پته لګي دومره رکعتونه شوي دي، او امام صاحب ته دا خبره پېښه شوله، او د نور مسبوکین څه مسبوک وي که نه، هلته خو پته نه لګي څو رکعته شوي دي، څه شوه کمه مخته چې شوه نه کمه. والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده، بیا د ابتلا په دې کې عامه ده که نه، چې کوم شی مسبق وي نه په هغه شي کې څه سړی په قصدن وکړي. والبلوى د عمومي بلا په شي کې فيما يسبق، چې کوم شی سړي نه مخکې شي که نه، دون ما يتعمده، په دې کې خو تعمد، چې تعمد او قصدن سره د شی کې بلوا نشته، فلا يلحق به. مقصد یې څه ده؟ یعنې هغو حضرات ویلي وو که نه چې سړي ته کله بې اودسۍ پېښه شي نه، دا د حدث عمد سره ور وګڼه، لکه حدث عمد کې مونځ ماتېږي. مونږ وتې چې نه بلوا چې سړي ته پېښېږي هغه په شي کې وي که نه، څه هغه حدث سابق دی وجه نه، یا حدث بالعمد دی وجه نه، او د حدث سابق یا حدث عمد باندې څه کوي؟ قیاس کوي. دا صحیح نه ده، ځکه دلته کې قیاس هم فارق دی او وجه فارقه ده. چې کوم څه سړي ته راپېښه کې خاصې بلوایي، هغه بغیر د فعل نه سړي ته پېښېږي که نه، یعنې هغه حدث چې هغه ارادې نه بغیر وي، په خلاف د هغې حدث څه په زوره باندې ځان ته یې راپېښ کړي، نو دا خو اوس هغه سره نشي ورتړلی، فلا یلحق به، هغه سره یې نشي ورتړلی، دا قیاس نه چلیږي.
مخکې څه والاستیناف افضلها بیا هم درته مونږ وایو خیر ده که یو سړی استیناف کې چې زه د سر نه مونځ کوم بهتره خبره د دې مونږ هم قایل یو تحرزا عن شبهة الخلاف په دې کې به د سړی بچ شي د اختلاف ولا شبهې نه وقیل چا ویلي دي چې المنفرد یستقبل کما مقتدي وي نه ځان ته سړی وي که نه هغه ته افضله دا ده چې مونځ د سره نه وکړي ځکه دومره خبره ورله نشته والامام والمقتدي یبني خو امام شو مقتدي شو که نه دا په منځه کې بنا مخته وکړي صیانة لفضیلة الجماعه ځکه چې دلته کې څه ده د جماعت ولا کم فضیلت دی که نه دي محفوظول دي چې دا خو سړي ته محفوظ شي که نه مقتدي ده دومره رکعتونه وکړو دا نور پسې وکړه همداسې امام ده که دي وله اوس مونځ لاړ شي سر نه کیدی شي چې بیا دپاره نور کسانو سره جمع کې ونه درېږي ځان ته شي د جماعت حفاظت او فضیلت شي محفوظ شي مخته خبره ښایي والمنفرد ان شاء تم فی منزله که منفرد ځان ته سړی مونځي کولو که نه چې انصراف نه وروسته یې اودس کړي به خصوص د دې مرضي شوه که غواړي کور کې دې مونځ دا پوره کړي و انشاء عاد الی مکانې کنې مخکې ځای کې کوم ځای کې ورته بې اودسي څه پېښه شوې وه مغه ځای کې دې پوره کړي والمقتدي یعود الی مکانه او مقتدي خو دې مغه ځای ته بس راپه شي کوم ځای نه چې اقتدا صحیح کېږي صحیح د عین مقام ضروري نه ده الا یکون امامک د فرغه هکه امام فارغ شوی منځ نه نبی شکی بل ځای کې وکړي او لیکن بینهما حایل یا منځ کې حایل میل نه وي یعنی صحت اقتدا ولا مانع نه وي خامخته خبره ښایي ومن ظن کوي سړي ته ګمان او شک غونې شو خیال غونې شو ظن هغه د څه چې لکه دا بې اودسه شوي دي حدث ولا لاحق شوي دي وخرج من المسجد په همدې ارادې سره مسجد نه ووتو ثم علم وروسته ته یقین شو چې انه لم یحدث څه ماته څه بې اودسي نه ده پېښه شوي استقبل الصلاة اوس به د لمونځ راوګرځي سره نه ځکه چې دا وتل راوتل څه شو دا دي په ځوان باندې کړي یقین باندې خو نه یې کړي که نه بس نه کېږي مونځ هغه به داسې چې ویل لم یکن خرج من المسجد که جومات نه نه وتلی یصلي ما بقیه مونځ به وکړي ځکه چې مسجد ته بقعه واحده شمرلی شي یو ځای شمرلی شي والقیاس فیهما الاستقبال قیاس خدای چې د دواړو صورتونو کې د مونځ سره نه راوګرځي وهو روایت عن محمد د محمد صاحب نه هم داسې روایت دی لوجود الانصراف من غیر عذر چې بغیر د عذر نه دلته انصراف د قبلې وغیره شیانو نه وموندلی شو وجه الاستحسان د استحسان تقاضا دا ده چې انه انصرف على قصد الاصلاح چې دې سړي د مخ ته وکړي وتلي د اصلاح په ارادې سره ځکه یې مونځ نه مته دویم شکل کې اعلی تر ته ګوري نه انه لو تحقق ما توهمه چې د کوم شي دې ګمان شو که همدغه شی متحقق شوی وه که دې وله د ګمان صحیح ثابت شوی وه خو بنا علی صورت مونځ باندې به بنا نه کوله که څه کوله به یې که نه بس دې صورت کې ورته څه ما وایه نه فالحق قصد الاصلاح بحقیقته نه د اصلاح ولا اراده به مو ملحقو په حقیقت اصلاح سره لکه یو شی حقیقتا اصلاح کوي د اراده مکه شان شه مونځ نه متیږي خدا پکې شته چې ما لم یختلف المکان بالخروج چې په وتل سره د ځای بدل شوی نه ځکه چې تبدیل مکان سره به تحریمه باطلیږي همته وین استخلف کوي سړي خلیفہ وګرځاو جوړې کو فسادت بس دی له مونږ بیا ششولو مات شو نه کده صورت کې دی خلیفہ څه جوړ کړل لکه وتل ورچینی کنه خو مسجد نه نو وتل کس د اصلاح سره تل خلیفہ جوړ کړي به مونږ مات شو لانه عمل كثير من غير عذر دا خو د عذر نه بغیر عمل کثیر شو وهذا بخلاف ما اذا ظن هذا په دغه صورت خلاف مسجدانه کې مونږ نه متيږي اذا ظن شدي خیال شون نه افتتح لغیر ذن شریمه خو بیا د سلکه مون شروع کړی دی فنصر پچی منځنه تا شو زما علم وتکی شو نه انه على وزن زغه په د سې ما کنه حيث تبسد به مزمتيږي وان لم يخرج من المسجد كما دن کا د جماعتن نه و تعلیم بیا متيږي ولی لان الانصراف على سبيل الرفض دلته کې دا مز پریدي د سره نه چې مخ سره د شتانه ده کنه دلته کې على سبيل الاصلاح خو نه ده کنه على سبيل الرفض والترك ده ځکه بس مز ختم شو اگر شي دا په د سکیو علا ته نه ګوري انه لو تحقق ما توهمه چې د کمی خبرې دی وهم کړي کم دا غند شانتي وا ان رښتیا سره بیا د سبې خموز سره کې دونه کنه انده شه د صورت کې ردی خیال شویر ما کو داس نشته هو ته لو بس موزي پری دول د کو دی خو اراده ده چې موز خنه کوم کنه ځکه ته داس مچی ته ده نه ظاهره خبره اس بس دی موز ختم شو لګر چې د سکیو نو دی کله علی انه
لو تحقق ما توهمه يستقبله کوم صورت کې وهم کاغه خبره ما سي شي دی بودا سکوالو کنه کول سر نه مونږ کولو کنه کول د سړي صورت کې بده سر نه مونږ کې فهذا هو الحرف عمدا اصل شلمدا دی لکيري کار خش ولا بس خدای چې دا خو د جماعت خبره تا که مسجد خبره کوم یو ځای کې مونږ کول ته مسجد نه بلکې صحرای میدان یل تبسکو نو دا وایي چې ومکان الصفوف فی الصحراء له حکم المسجد کم ځای پر چې صفونه سدي کنه بس دا د مسجد حکم لري کدی نه بار وته بس چې مسجد نه بار شوي ولو تقدم قدامه کبه سره دینه مخ ته تیر شولو فالحد الستره که مخ ته طرف ته لو کنه به حد الستره د کوم امام طرف ته لخت سودره مخې ته وإن لم تكن کبه ستره نه ولګل په مقدار الصفوف خلفه نو بیا ورسته ول څومره مقدار ده کنه مغمره مقدار بیا جماعت په حکم کې شمارل شي وین کان امر په منفردن کبه یوازې مزي کولو بیل تر بیل فموزي او سجوده من کل جانب نه د کوم ځای ته د سجده لګي ګندم راځي د سالور طرفه نه بزي ته پر د سیاسي دي پر لاړوي خیر ده خو کدی نه مخ ته تیر شو به مزمتي کې خدا بیا د سی ولا خبر د شری ته بیا د سی پیخه شو عوام او یو تلفظ نه ویني روانه شي نور سو شو مسمخ ته نور خای مختی وین جن کوي سره لیوانی شو نامه په خوب کې خوبوالی شو پحت لم احتلام تو شو او اغمی علیه په منځ کې بیوشي پیراله اس استقبل د سره به د سر نمونځو کې لانه ينظر وجود هذه العوارض د شیطه عوارض د شیطه اسباب په منځ کې ډېر کم پیخیږي فلم یکن فی معنی ما ورد به النص نه دا غشیان د اغه حدیث ولا شیانو کې نشو داخل څه کم په حدیث کې رغلی شي ولټه ولا ورشي بل څه بیو د سی پی خشیا غشان دي نشو دا خبره مخته وکذالک اذا قهقه هم د شیطه کوي سړی په منځ کې کړ کړ او خاندي دا به د سر نمونځ او د سکلی انه بمنزله الكلام د خنده د خبرو پر شان دي او هو قاطع دي سره منځ ختميږي کټ کوي همغه ته خبره کی که امام قرات کول एकदम په منځ کې جبه بند شو بس قرات نه کې مختبل سره مخته کړو امام سی وی چې دا به منځ کیږي صاحبینه شي نه کیږي ځکه چې د شته حالات په خدلم ډیر کم دي وان حصر الامام عن القراءه کده قرات نه امام محصور شولو یا حسر يلشي حسر يحصر فقدم غیره دی بل سړی مخکې کو اجزاءهم عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب پنځ د ټولو منځ کیږي وقاله صاحبانو چې لا یجزيهم د سره کار نه چلیږي لانه يندر وجوده د شیته کېدل ډېر کم کیږي پشبه الجنابه دا د جنابت سره مشابه شو ولو امام سوي چې نه ان الاستخلاف بعله العجز د استخلاف او د خلیفہ حکم چې خدای نه د منځ کې ور کړی شي د دې لپاره شي عاجز سي سړی کنه او هو ها هنا الزم دلته خدای خبره زیاته لازمه ده چې د عاجز سو والعجز عن القراءه غیر نادر او د قرات نه عاجز کېدل کله کله خله आवाज باندې د لبخي ارڅ نه هیر شو دا نادر شی نه دی بلکې ډیر پیږي فلا يلحق بالجنابه نه جنابت سره بد نشي تړلې مخته خبره کوي ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاه کدی سړی د دومره مونږ کې قرات کړي او چې اسره مونږ کې دوه درې آیت ویلی او غنه بعد د مخصور شو جبه بند شو ارسته نوار پر خطا شو اوس دینه بعد د خلیفہ جوړي استخلاف کې به د ناجایز به نه کیږي ولی ته خو ضرورت پر کړ دی اوس شته خلیفہ جوړي نه لا يجوز بالاجماع به د استخلاف نه جایز کیږي بالاجماع عدم الحاجه الى الاستخلاف په دې صورت کې د استخلاف ضرورت نه وي وان سبقه الحدث بعد التشهد کې سړی د رسول پرې منځ ویلې و یم دومره مقدار کې نستلې و هغه نه بعد ولا حدث پیښ شو بس اوس بچو کې توزع او د ستیو کې را دي شکینی وسلم سلام دی واړی ځکه چې په سلام سره د منځنه وتل واجب دی لئن تسلیم واجب فلا بد من التوضي لياتي به منځ او د سکول ضروري دي چې د سلام وکړل شي دا د سې چې حدث ولا پیښ شو و ان تعمد الحدث في هذه الحاله که په دې حالت کې دی په زور ځان بیا د سکو یعنی په زور ولټیو کو یا پوزې د سیو ولا زور سره نه ونه روانه شکل کله روانيږي یا هوا وبسلې بل څوکړه او تکلم یا په زور خبر وکړي او عمل عملا ينافي الصلاه یا د سکار یو کو چې د منځ خلاف تمت صلاه منځ پرش یعنی فریضه خو ساقط شو خو صرف دا بد کاریو کې چې عمدن د سکارو کو او د کم د واجب شې د خناسې پاتې شو سلام ډول وغیرہ شیان کول
لانه تعذر البناء بنا اوس کولی نشي مخته لوجود القاطع چې دلته قاطع ومندل شو په کزنې دا کارونه وکړل لكن لا اعاده عليه خو د منځ اعاده پې نشته ځکه چې دا شی فرض نه دی لانه لم يبقى عليه شيء من الارکان فرض او رکن شی ور باندې نه دی پاتې شوی حدیث پرې مسله بیان شو مخته خبره کې سړی د تیمم کړي او تیمم سره مونږ کول مونږ خدای ویلی کنه چې کله تیمم ولا سړی په منځ کې وبو ګری دی مونږ ماتيږي ځکه چې دا په اصل باندې قادر شو دی بدل په بدلې کې اوس هم دا خبره کوي فین را المتیمم الماء فی صلاتی کا په منځ کې سړی او بو کتل مخ کې تیمم کړي او دی د قدرت او استعمالولې بطلت منځ ختم شو ځکه چې دا نه کیږي اصل باندې قدرت حاصل شو قد مر من قبل مخ کې دا خبره تیر شیده فین راه بعد ما قعد قدر التشهد دا خو صورت کې چې منځ کې مندلی وي او کتلې کبه د تشهد مقدار دا کیناستو د سړی د رسول پرې مونږ یو یم دومره کیناستو کنه هغه نه بعد او به او کتلې او کان ماسحا یم د شی ته دی مسح کړي او موضوع باندې پن قضت مدت مسحه د موضوع له کومه مدده د ټیم د دا تیر شولو او خلع خفيه بعمل يسير یا منځ کې لاغونه د سیموزیر او بسلې او کان امیا یا دی منځ کول امي او څه خول نه ورتلو کنه بس خدای کارونه دی فتعلم سوره یو سورت ازدا شول ته کې چا تلاوت کول یو آیت एकदम زده شو دماغ یې نن ډېر ښه کار وکړو چې څنګه یاورې غون تلاوت او سورت ازدا شو یا آیت ازدا شو بس دې خدا قاری وګرځیدو کنه اكو مونږ مخ کې کړي هغه خو اجز صورت کې آیا اوس د مونږ بسره نه کوي کسب کوي عمده شي ته او عریانا مونږ کې اخته او کنه بربند بني مونږ کولو فوجد صوبن کپړی ولا ملاو شي چانه طلب کړي نه وی ول سومندل شرط نه پریاتي د مونږ کې اخته یک د ماوانه کپړه راو غورځیدله لکه کله کله پتنګان را غورځي وانه کنه یا بس طریقې سره ملاو شو او مؤمن یا اشاره سره مونږ کولو سر سجدي د پاره او رکوع د پاره ټټاور پسو فقدر على الركوع والسجود د خدای کارونه دي تندرست شو رکوع سجدي طاقت ولا ملاو شي د مرا چست او تکړه شو توان شو امده شي ته په منځ کې هم دي مقدار ته رسیدلې و کنه سو شو تذکر فائته عليه قبل هذه د سیمونز ولریات شو سیمخ کې پاتې شي او هغه ولریات شو یا او احدث الامام القاری یا امام قاری وکنه شی مونږ کول قاری خو په دې حالت کې ول حدث لاحق شو فاستخلف اميا په دې حالت کې غزن د پر یو امي سړی ش جوړ کړلو خلیفہ جوړ کړلو او طلعت الشمس په الفجر د سبې مونږ کې دومره مقدار کې شی واسترګره او ختله او دخل وقت العصر وهو في الجمعه يا جمعي مونږ دومره وخت کړی یا تقریرونه مکرونه کړی به مونږ دومره وخت کړی چې ور باندې مزدیګر وخت را نه وته او کان مسحا على الجبيره یدي په دا بدن کې پټي لګولې زخم باندې هغه باندې مسح کړي فسقطت عن برء एकदम پټي غوړې چې دیو کتل ځای خو جوړ شوی وو او کان صاحب عذر یا د سړی د عذر له دومره مونږ کړي په دې ټیم کې چې دی د عذر وو एकदम چې دی ځای ته ورسېد एकदم عذر ختم شو سړی ته پته لګي کنه چې روغ رموټ شوی مېری نو پن قطع عذره عذر ختم شو کل مستخذ ته مستخذ خزه پشان دی ومان فی معناه یدور نور د سی کسانی چې سلسل بول بیماری وای دم د ټیم کې د سی بند شو خشره بطلت الصلاه فی قول ابي حنیفه رحمه الله امام سی وای چې د سی عذر د لفیخو اوس د خبرې ختم شي شکریا وکړه سر نمونځ وکړه مونږ د مخکینی ختم شو کتاب د رسول پر یلی او کني ویلی کنه اوس به ته شو کې سر نه مونږ را وګرځوي وقال رحمهم الله صاحبان وای چې تمت صلات دي سړي د سیالات کې مونږ پورا شو لکه د څومره صورتونو د څه تیر کو کنه چې تاب د رسول مقدار پر ناس وی دی مونږ ویلي او د سی حالت د تراپی شو لکه ته تیمم کړي د سیالات کې به دی وبو کتل او د رسول پر دی مونږ ویلو یا د مسخ کړي مونږ در باندې تیر شو یا مزيدي وسله یا امي صورت تزدا شو یا بربند دی مونږ کولو جامع دی مندلې یا اشاره سره دی مونږ کولو رکوع سجدي ته طاقت ملاو شو یا د تپاتی مونږ رایات شولو یا دی کری سیب سو هغه خلیفہ جوړ کو امي سیب جوړ کو یا په سبای منځ کې دومره مونږ ویلو عبد رسول پر یا ناستو سترګه پیرو خطل مزدګر وخت په جمعې منځ کې داخل شي پټي پری وتاله یا عذر او عذر ختم شو نه امام سی وی چې مونږ دینه کیږي اوس صاحبینی چې مونږ دی وش خدي کې وصل وجه صد حضرت سی وقيل چاویر دی ابو سید بروي سی وای چې الاصل فی اصل خبر په دې کې دادا ان الخروج عن الصلاه بصنع المصلي فرض عند ابي حنيفه رحمه الله امام سی ویلی چې منځنه وتل په صنع د مصلی سره چې کوم منځکخته سړی دی کنه چې د منځنو چې په خپل پیل اختیار سره دی زغاده سلام دی ته کې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله
وليس بفرض عندهما او د صاحبینو په نسبت د شیطه وتل دا فرض نه دي نه ځکه چې شولو دی مونځ پوره شولو نه فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحاله بس د شیطه حالات ور پیخیدل د شیطه عوارض ور پیش کیدل دی سړی ته په داسې حالات کې چې د شي کړي د عبد رسول ته مونځ رسول ده نه دا خو داسې وشمره کا اعتراضها بخلال الصلاه لکه د امام صاحب په نسبت د سیا څه لکه مانځ د المنځ کې ورته شیون راپېښ شو څه مانځ د المنځ کې ته دغه دیارلس څوارلس مسالې پېښې شي مونځ دې نه کېږي که نه نه د شی ته اخر د المنځ کې دا مونځ ونه شولو نو فاعتراض هذه العوارض اذا شیطه حالات او عوارض را پیش کېدل را پیښېدل را یوتېدل عنده امام صاحب په نسبت په هذه الحاله په دې حالت کې سیا د مونځ پوره نه کړی دی سړی د رسول ته رسوله د اعتراض یا د خود سره کده شنت د ربی شي په خلال صلات المنځ ټیم مانس کې نماز کې ربی شي مونځ متي کې د شي اخر کې متي کې وعندهما صاحبین په نسبت د سوای لکه گویا ک اعتراض عبادت تسلیم لکه سلام نه بعد ترپی خو سلام نه بعد رپی خو د سوای سره شي نه د مونځ خدیا سی شو لهما د صاحبینو دلیل چې شدا خیر هغه وای چې ما روینا من حدیث ابن مسعود مخکې حدیث بیان کړو کنه پیغمبر سمته سی ویلو اذا فعلت هذا او قرأت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم إن شئت أن تقعد فقعد چې دومره پرې تا مونځ ویلي چې عبد رسول مقدار ته دې رسولی وي او تا پکې تحیات ویلي او کني ویلي تا مونځ پوره شو نه دین استدلال کوي خو له امام سیو سوای شر نه ادي مونځ نه کېږي د لپاره واجب ده چې انه لا يمكنه اداء صلات اخرى الا بالخروج من هذه که دغه سړی دغه المنځ پسې بل مونځ کول غوړي کنه سو پرې د دغه نه وي وتل بل ته د دخلیدل شي غوټه نشي دخلیدل کنه نه د دغه المنځ نه وتل بني د بل المنځ ته دخلیدل موقوف دي کوم شي بني څه شای موقوف یا غټ شي ضروری وي ځکه کوم شای بغیر د دین نه کیږي هغه به واجب درجه کې ګرځي نه دی المنځ نه وتل ضروری شو کنه بل المنځ د پاره نه ځکه دا شای واجب ده یدي ول څو پر دا شای پر کړه نه ور پرې مونږی خرابيږي همدا شیطا وما لا يتوصل الى الفرض الا به يكون فرضا کوم شی په ذری سره پارس سره سیږي لکه بل المنځ تاغه ته بني به فرض ده ځکه الواجب یا ما يكون على الواجب موقوفا فهو واجب کوم شی واجب بني موقوف یا کوم شی دی بني موقوف یا غو واجب وي یو شی ته نشر سیدای فرض ته نشر سیدای په یو شی په ذری سره رسیږي خدا شیا او ته فرض شولو کنه یو واجب د طاقت نشر رسیدل یو شی په واجب ورسیږي خاصیا به او واجب شول ځکه مقدمه الواجب واجب ها حضرت صاحب د صاحبینو خد عبد الله صاحب حدیث نه استدلال کړي هغه د لپاره به جواب کوي ناغه جواب دی چې ومعنى قوله او معنا دی هغه حدیث چې کی دا ویلی چې دومره مقدار کې د شی او وی او دومره د وکړو تمت تمز فراشو تمت معنا دا نه ده معنا چې شته تمت قاربت التمام مزتی نه پورا کېدو ته نږدې شو د نور ما خرابوا قاربت التمام چې پورا کېدل ته نږدې شو یا خبره شو نه ده کنه والاستخلاف ليس بمفسد او د استخلاف چې د خلیفہ جوړ کی امي سره دی جوړ کو کنه د بذاته فی ذاته خدا شای نه فسد کی کنه حتی جز په حق القاری کدی کری سه جوړ کړه به مس خرابېدو نه خرابېدو کنه و انما الفساد ضرورت حکم شرعي دلته کې چې د فساد رغلی منځ کې دا د حکم شرعي د ضرورت دی وجه نه رغلی دی اشد وهو عدم صلاحیت الامام چې کوم امام دی جوړ کړي د سره د منځ صلاحیت نه لري سره نه د منځ نشي کول خلکو ته د منځ کې به څه بیا د خلکو ته امام جوړ شي مخته مسله خای و من اقتدى بالامام بعد مسله رکعتن هیڅ سړي کې امام پسې اقتدا وکړي چې هغه یو رکعت کړي دی هغه نه بعد فحدث الامام امام شلو بیا د شو فقدمه دغه د کوم مسبوق مقتدی د دای مخته کړلو خلیفہ جوړ کو اجزاءه د کفی شو او شو سیده لوجود المشارکت فی التحریم چې تحریمی کې غدوړه شریک دي کنه مشارکت مندل شي خو ولولا للامام امام د پر غره ولا خبردار د يقدم مدرکا چې مدرک مقتدی مخکې چې سر نه منځ کې شریک وي لانه اقدر علی اتمام الصلاه ځکه چې مدرک د مسبوق په نسبت زیات تمونځ پر کول باندې قدرت لري ویم بغیر هاذ المسبوق خودی مسبوق تعالی کا مناسبه ده چې الله يتقدم مخکې نشي بلکې بل شو دور مخکې کې عجزه عن التسلیم ځکه د خصالو نشي ډول کنه دی باندې حرکتونه پاتې وي ولو تقدم کبه دا چې تمخ کیا شولو نه یبتدی من حيث انتهى اليه الامام کوم زی پر امام مزر سولی رسیدلی مغز نه د مخ ته شروع کړي قیامه مقامه
ځکه چې دا مقتدي د هغه په ځای باندې څه شولو قایم شو نایب جوړ شولو. و اذا انتهى الى السلام کله چې همدغه مسبوق مقتدي سلام پرې لمونځ ورسوله دې ته خو پاته وه که نه چې ما به 9 رکعات شته د امام دوره لمونځ کړی و سلام ته ورسېدو نو دا به شکي دا به بل مدرک راونیسي ځای په ځای به کښېني خپل ځای په ځان باندې او دا به څه شي وروسته به شي. نو یقدم مدرکا مدرک سړی به رمخکې کې یسلم بهم چې خلکو ته سلام واړی. فلو انه حين اتم صلاه الامام کدی دی امام لمونځ فرا کړل چې مسبوق سړی و کنه یو رکعت خو دی باندې پاتې خو د امام لکم لمونځ ده د دې فرا کړل قهقه هندې ټیم کې په خندا شولو او اخذ متعمدا په زور باندې خپل د سمات کو او تکلم یا خبري وکړي او خرج من المسجد د مسجد حدودنا اوته فسدت صلاته وصلاه القوم تامه. دې سړي خو مستابا شو ختم شو ولی دی باندې خو یو رکعت یشتا کنه منځ دې منځ کې وخندېدو او دې کا تشهود پرې خو نه دی رسوله خو د خلکو له منځ فرا شو ځکه چې هغه خو دې پسې سره نه امامت نه وکړي امام خو بل څوک د منځ کې خلیفه و لأن المفسد في حقه دلته د مفسد شی چې ومندل شو دا خو د دې په حق کې ومندل شو او وجد په خلال السلام منځ په مینز کې وفي حقهم بعد تمام ارکانها او د مقتدیانو ته د دې ول بیودسي چې رپی خشي د خو د ارکانو پر کېدونه بعد ده خدا بل امام سره څه کوجی چې ما خلاړو الله کې امام څو چې بیودسي ول پی خشي و او چې ول امام الاول اول امام شدید دغه خلیفہ جوړ کړیو کنه ان کان فرغ کاغه د منځنه پاره شی خو لا تفسد صلات منځ به نه خرابېږي و الا لم يفرغ کته پریښینو دی په سیره ترسي خو تاسو د به مزمات تکنه ځکه چې دلته دی امام کوم څه د مسبوق دی خپل مز خراب شي دی ندیرو پسې نه کیږي او هو لصح عمده صحیح خبره ده مخته فإن لم يحدث الامام الاول کدا اول امام بودس شوی نو وقعد قدر تشهد مقدار پوری ناسو دومره مونږه پورا کړو ثم قهقه هغه نه باندې کړو خندل او احدث متعمدنه په قصدنی مزمات کو یا مثلا بدن کې شي ویني دانا او دې एकदम دانه ته ضروري کو نو وینه وروته لا دا شته شکړ یا پټه کړه کې وینه په بيدل شواله حضور باندې د سیو کړل پس د صلات الذي لم يدرك اول صلاتي کوم سړی س اولا المنځ کې سره سره د مدرک نه ده نه دی هغه سړی موږ خماتيږي ځکه ساغات المنځ په مینس کې دا او مینس کې دی المنځ مفسد شای و مندل شوین د بخانی په رحم الله د امام صاحب خبره ده وقاله صاحبانو چې لا تفسد منځ نه متيږي وان تکلم اگر شي خبري کړي د امام او خرج من المسجد مزن وتل لا تفسد بقول جميع منځ نه متيږي لهما صاحبان وی چې ان صلاه المقتدي بناء على صلاه ان صلاه المقتدي بناء على صلاه الامام جوازا وفسادا چې د مقتدی ولا المنز د امام ولا المنز بني مبني موقوف ته پچ شي کې جائز کېدل کې او فسیدل کې خرابېدل کې ولم تفسد صلاه الامام سکله د امام ولا منز نه د فسید شو نه فقدا صلاته هو د مقتدی ولا منز باندې فسیدږي وسرک السلام والکلام دا خود سیده لك سلام وکي السلام علیکم وکي یا خبري وکي او سلام ته کلام سدي دا د المنز د پر منهدي ختموي شای وله امام سی وی چې نه اذا کوم سړی چې اولنه مدرک نه د دې مزمتي کې غدي واجنه چې ان القهقه مفسده للجزء الذي يلاقيه من صلاه الامام چې دا خندا سي دا مفسده ده کنه او دا هغه جسره تړلی شي چې کوم المنځ کې د امام له جزء ما سره ملاقات کوي ان کوم جسره تړلی د ماغه جز نه بعد مزمات شو کنه فیفسد مثل من صلاه المقتدي اندم راټیمه پر سکم د بچول المزدا د مقتدی ول المزدا کنه سکم دی پر خاخته اغامتي غیر ان الامام لا يحتاج الى البناء خیمم د سیدا کنه سره خو بنا ته نه محتاج کنه خاصه پر کړه د عبد الرسول پر یاله ده نماز به پراشي ول مسبوق محتاج الیه او مسبوق خو محتاج د بنا ته ول بنا ول الفاسد فاسد نلته چې کوم مخته المزد د مخته خو فاسد شو کنه د نور پسې نه کیږي فاسد په فاسد باندې نشي کیږي د ول بنا ول الفاسد فاسدون بخلاف السلام والکلامها د سلام ته کلامي کو دي سره به د مقتدی ول المنزانه خرابيږي ګر شي دی بن رکعتونه شتا غولي لانه منهن چې د سلام شي د شای ختموي منهن منه متممن چې د شای پر کوي ول کلام په معناه کلامم د سلام په شان دي خامخته شي وین تقز وضو الامام د امام سی ولودس خاصه مات شلو لوجود القهقه په حرمت الصلاه چې د منظم مینس کې په حرمت کې د خندا مندل شي دا حدیث نه ثابته چې قهقه سره څنګه منځمتي کې شان دی او د سمتيږي مخته مسله خای او مناخت سپیرو کوی غيو سړي د پروکو کې به د سیره پیخه شو به د سې ځان او سجود یا سجدي کې توزع نه د سړي د شو کې او د سو کې وبانا او مخته منځ دی وکیدا او تر پیخه شي ولا يعتدي ولا يتد بالتي احدث فيكم
رکعت دی کړه د کوم د رکوع کې ته بیا د سې سره غلې سجده کې دا رکوع ته سجده و معتبر نه ګڼي ځکه چې بیا د سې رغلې دوه یا شوانه ده شاید څه کله طهارت کې وشي پورا شي دا رکوع سجده خو دی بیا د سې کې اور وشو نیمه کنه دا بیا نه پوره کی دا بیا دوباره کې لأن اتمام الركن بالانتقال ركن خاله پر کی ساغنه ته منتقل شي بلتا ومع الحدث لا يتحقق د ذکر خدا به د سر شوی دی نو به د سر د رکن متحقق نه او انتقالم نه کیږي فلا بد من الاعاده ندی به دوباره کول ضروری دی همخته ولو کان امامان کدا سړی امامو سجدي رکوع کې وته به د سی په خشي او فقط د مغیر بل سړی مخ تکړو ندام المقدم على الركوع د کوم سړی چې مخکې کړي څه ده مقدم دا مقدم لشته کوم مفعول ده ښه کنه نه دا سړی پر رکوع بنیو مخې ووسیږي هيئت بنخه دین وسینه لانه يمكن الاتمام بالاستدامه شدید دا خبره ممکن است د المنز پرا کی بالاستدامه نه سرسوتی په ووسیږي مغالات باندې قدر الركوع به د سړی پوتی شي څه معنا سلکه دا ځکه سړی د بیا داسه شو امام دا کنه دي ځن په بل سړی را مخته کو استخلاف وکړو نه دا د کوم مقتدی څه د په حالت الرکوع کې نسی مخته شي ښه کنه ځکه چې رکوع په دی حالت کې ته پر کول شي سار بنه راوشه ته چې د سیرونه سی مقتدی ونه بیا مخته شي مسالې ته نه د سیرو د نسیر مخکې کوي د رکوع کې اندسې لوند لوړ شه د رکوع حالت کې ویر شمغه مسالې زویتا حدیث ولو تذکر کدی تر د خبر ورا کې ان رکوع حالت کې او سجده نه سجدي حالت کې ان علی سجده سم بني خوال رکعت ولا سجدا یا پوت یا ربني ان المنزل ولا سجده یا تلاوت ولا پن حتى من رکوعه لها एकदम ټیټ شول د رکوع نه سجدي د لپاره لاړالو اور پر سمین سجودي یا سجدي کې سجدي نه سر روچت کړل په سجده هغه نه باندې تلاوت ولا المنزل کومه سجده سو دی وکړل يعيد الركوع والسجود د رکوع سجده وو کی دا به دوباره کې کومې رکوع سجده نه د سل لوړ ده به دوباره کې دي د لپاره چې دی ول د رکوع یا سجده د سجدي نه ورسترو نشي ځکه خاص ورسته کیږي کنه هذا بيان الاولاد دي بهتري خبر لتقال افعال مرتبه بالقدر الممكن څومره ممکن ای کنه د ټول افعال د کارونه د اعمال د رکوع سجدي ترتیب سره شي وإن لم يعده كبائع عدا ونکړه اجز ومنسخ کیږي خو د ترتیب پرې دل د خنش ولو لأن الترتيب في افعال الصلاه ليس بشرط صد المنزل لكم افعال دي کنه دی کی دا ترتیب شرط نه سمنه پراکات کی کوم شیان دی ولی ان الانتقال مع الطهاره شرط او ورکن بل رکن تتل انتقال کول دا خو شرط کنه وقد وجد او دا انتقال سره دی طهارت مندل شوی دی و نبی یوسف رحم الله امام سیبن رغلی دی انه يلزم اعاده الركوع کدا سره دی رکوع نه ټټ شوی سجدی ته بیا ور بنی رکوع لا اعاده لازم د رکوع بیا کې ویل لان القومه فرض عنده قوما خو فرض کړه دی خو قوما نه د کړي ځکه رکوع بیا وکي څه قوما وسره وشي همخته خبره کې ومن امر رجلا واحدا کوي سړی دا یو سړی ته امامت کول یو دو یو بلو فحدث بیادس شو خرج عن المسجد مسجد نه او تل فالماموم اماما بس وز د کوم دی ول مقتدی سه د پخپل ابن شجر شل خلیفہ وګرځول بس دا امام د اوس نوا او لم ينوي دا امام د دې استخلاف لنیت کړیو کني کړي ځکه انده متعین د نور مقتدی خو نشته بس شوک بل جوړای خاندا د تبشش شل خلیفہ شول د لما فيه من صيانه الصلاه او دا بخپل خپل بني مويه صدا بس خلیفہ شویلی باندې کې د المنزه حفاظت تکنه وتعین الاول او سنداوت متعین د لقطع المزاحمه او بل څه مزاحمت نشته څه مزاحمت مور کې خاتم کو والا مزاحمت ای څه مزاحمت نشته ځکه ويتم الاول صلاته مقتديا بالثاني دا اول ممس به د سیوت سره غلیوا دا په د دویم پسې مقتدی جوړ شي کمای زستخله په حقیقت نه لکه حقیقتا یو سړی خلیفہ جوړ کړي چې وزبور پسې مقتدی جوړ شي ولو لم يكن خلفه الا صبيون خاکه یو سړی او خاصه ته ایمونس پړوالو خاص ور پسې ولاړ یا مشوم ندی ټیم کې څه خبره کدي ته اوس به د سی پی خشو سمدا خبره کې ولو لم يكن خلفه الا صبيون امرا کدي پسې ورستنه خزوا یا مشوم کیلا چیل شي تاسو د صلات دی مون لمونز ختميږي د مقتدی د امام لمونز خراب شو ولی لاستخلاف من لا يصلح للامامه چې دی مزمات شو خدا خو د خلیفہ جوړي کنه جوړي چې خلیفہ جوړي د خو خزه د یا مشوم ده او خزه تی مشوم خلیفہ جوړول سینه دي ځکه دا امامت صلاحیت نه لري او کوم مقتدی د بس بیل مز پرا کی ځان ته وبکی وقيل خو چې صلات توسد دی مز نه متیږي نه شي مقتدی ولا نه متیږي لانه لم يوجد الاستخلاف قصدا زغه دوه په قصدن جو خلیفہ نه جوړي کنه هو لسل خلیل امامه او د لغه امامت له صلاحیتان لري ځکه منځ نه متیږي بس یو حالات کې منځ نه متیږي بل حالات کې د منځ متیږي
مقتدي ولا خاص متي ځکه دي جماعت سره مونږ شریک کړه اوس د منفرد وګرځي داسې خو نشي کېدی چې اول المنځونه ته جماعت سره شروع کړي بیرته منفرد وګرځي والله تعالی اعلم بالصواب